سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفينا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله مولانا العظيم. درد الشريف صلى الله عليه وسلم نبينا محمد وعلى آله وسلم. کمرونه چې راشي اول او 2 رکعات مسکی مخامخ مود رہے یا برانډه کې کوي پناه ځای کې یا چرته برجې خواته به دې خوا راځي نو تاسو ته به د واز تکلیف هم نه رسی په پناه ځای کې کوي 2 رکعات کم از کم او بیا راځي دلته کېنه برانډه کې کوي یا د ستنو خواته. زما عزتمندو مشرانو ګرانو ورونو دوستان، تیره جمعه کې مې ارته ده د حالاتو مناسب یو بیان شروع کړو. څه شوي او څه پاتې دی. د بیان خلاصه دا وه چې مسلمانانو باندې دی وخت کې په ټول جهان کې تکلیف دی. په هندوانو نشته، په چین نشته، په یهودو نشته، په روس نشته. که په مصیبت مبتلا دی مسلمان مبتلا دی. شمیر د بادشاہ ډیر دی، د سرونو ډیر دی، د آبادو ډیر دی، معدنیات او مالیات دوی سره دی او د دنیا منلې شوی فوج دوی سره دی. خو د ټولو نه زیات که مصیبت دی نو د مسلمان په کور کې، که جنگ جګړه ده هغه د مسلمان او د کافر په منځ کې ده او مسلمان پکې کمزور دی. کشمیر خبره ده، د قبرس ده، افغانستان ده، عراق ده، فلسطین ده، د سومالیا ده، د الټیریا ده، د جبرالټر ده، د مغرب نیوګنی ده. یو طرف ته مسلمان او بل طرف ته کافر او مسلمان پکې کمزور او وال ټکول دی خوري. دا بیان مې ارته کړو. کوم عالم چې کتاب پې لیکلی دی په دې موضوع یو ښکلی شکیب ارسلان دا غنم او ما ورته وی هغه خوب جړلی خوب یې ولید حضرت ابوبکر صدیق یې خوب کې ولید او دا چې څه لیکلي او په زړه دی هغه ته پیش کړل خوب کې. بعضې خوبونه خدای پاک رښتیا خیجي د تنبیه دپاره وی قربان دا په مونږ څه چل شوی د هندون هم ذلیله شو، د چین هم ذلیله شو، د یهودو نه. دا ولې نه هغه ورته ووایي چې ستاسو بادشاهانو په خپل کتاب عمل پرېښی نو دوی دنیا کې عذاب خوري، هغوی ته لا خدای څه نه وایي. دې پورې مې ورته بیان کړو. دی ورته قربان په قرآن شریف څنګه عمل وکړي. نو قرآن شریف خو په ټول کتاب په عمل تکې
هغه د اسانه د پاره وی که د قرآن شریف په یو وړوکي صورت قل هو باندې عمل وکړي نو خدای پاک به عزت ورکړي. دې ته سورت اخلاص وایي. بس دی راته ووایي د خوب نه راپاڅېد نو هغه خپل کتاب کې بیان کړي او دم داسې ما وی خدای په قل هو کې څه دي چې په دې عملو کې مسلمانان به عزتمند شي. نو چې سوچ مې کو دې کې د خدای او درې صفته بیان شوي دي که دا درې صفته مسلمانانو ځان کې راوستل دوی له به خدای عزت ورکړي او غلبه به ورکړي او فتح. د خدای هغه د صفاتو دې نمونه جوړ شو. اول د خدای صفت دا دی الله احد، خدای یو دی. نو چې څو پورې مسلمانان یو شوي ني دی به وال او ټکول ټول انګریزان په کور کې یو دي، هندوان په کور کې یو دي، یهودیان هر ځای کې چې ابد اسرائیل حمایت کوي. امریکا کې قیمتي کارخانه د یهودو دي خو چې اسرائیل یو ټینک ختم کی هغوی ولا 100 ټینکونو پیسې راوړي. که یو جزې ضایع شي امریکا ولا 100 راوړي. که هر ځای خو د اسرائیل حمایت به کوي ځکه دا زموږ مذهبي حکومت دی. او مسلمانانو چې په یو کور کې غمي بل وی خپل کار به کوي. که افغانستان کې غم راشي پاکستان والا به وایي چې موږ یې څه کوو خپل کار وکړي. که عربو کې راشي دا نور وایي خپل کار وکړي. نو د دوی یووالی نشته او چې یووالی نه نو دقه شان وال ټکول به. اول یووالی د چا نه شروع کېږي؟ اول یووالی د بادشاهانو نه. قسم دې زموږ د دین دا مسله ده چې اسلام کې د یو حکومت او خلافت اجازت ده. بادشاہ به یو. دا څومره چې جوړ دي دا د شرع نه خلاف دي. هغه وخت کې د دویم اجازت دی چې حکومت دومره لوی شي چې هغه بل طرف نشي سنبالولی. دا به پخوا وه، اوس خو د دې اړه څه سوال نشته. د امریکې د لاندې یو کم 50 ریاست دی او 2 بر اعظمو کې ملک پروت دی او حکومت یو دی. نو دا یووالي د وجې نه او د طاقت هم زیات دی. قسم دې که ټول فوج د امریکې راغلی وی خو دا خپل جزونه او بمبار ورسره نه وی د افغانستان د ځمکې نه به یو جمدی نه وی تلی، ټول به یې مردار کړی. خو هغه خپل طاقت د ټینکونو او د بمونو او د جزونو په صورت کې استعمالی چې مسلمانانو سره د هغې جواب نه. نو چې 2 بر اعظمه یو حکومت چلی نو دا ولې نشي چلولی مسلمانان؟ نو اسلام کې د ډېرو خلافتونو اجازت نشته. ما ورته وی هغه صورت کې دي چې رسیدي نشي. زمونږ د ښکلي دین او د ښکلي پیغمبر دا حکم دی چې فو ببیعة الاول فالاول، چې کوم مشر مقرر شو اول د هغه وفادار به اوسېږي. که دویم پات د غشو پیدا شو په توره یې ورسره جنګ وکړي، مسلمانان تس نس کوه مه. نو اول مصیبت د یووالي چې نشته نو هغه د سربراهانو د حکومتونو نه دی. دا ټول غیر شرعي دي.
قسم دې زه په منبر ناست یم که زما وس وی دا ټول به مې د خپې نه تړلی وي او چېرته هوټل کې به مې بند کړی خو وس مې نشته بیا هم که دا ځناور وی په خپلو کرسو نو دا ګورنرانو په حیثیت وی مشر یې یو وی نو ټیک ته وی دی هغه هم نشته بیا هم که هر یو ځان ته مشر وی خو چې خبره یو وی د کافر په مقابله کې یو وی فوج په یو کمان کې وی قسم دې که د دنیا یو طاقت هم د مسلمان مقابله وکړي شي خدا سپی غلامان تالی سټي چې د دین نه نه دي خبر او د دین د تعلیماتو نه نه دي خبر هغه مشران دي زمونږ یقینا یو حاکم او صدر د اسلام د دشمن سره مرګري کیږي او دا هغه د خوشحالولو دپاره مسلمانان وجني نتیجه به دا روزي چې خپل فوجان به مري دواړه طرفه مسلمانان موږ په دواړو خفه یو خدا د غلط سیاست هغه نتیجه ده په وزیرستان کې څومره فوج مړ شو په خپل مسلمان وجه په باجوړ د حمله وکړه مسلمانان د مړ کړه نتیجه دی ولیدله مونږ دا نه وایو چې ښه کار شوی دی نه فوجیان زمونږ نیکان دي ښه دي مسلمانان دي بې ګناه وجل سخت بند دي که کافر هم ستا ملک کې اوسېږي د سفیر په حیثیت د کاونسلر په حیثیت د میلمه په حیثیت د تاجر په حیثیت د هغه وجل داسې دي لکه د یو مسلمان بې ګناه وجل نو خپل فوج وجل خو بند دی خدا د دې د غلط سیاست هغه نتیجه ده چې د دشمن ته غلام کېږي خدای دې ته جوړ کړی دی ځناوره یو ایران چودرې د امریکې وي نه منو امریکا به څه ورته کولی شي یو شمالي کوریا ورته نه منو نو چې څوک د دشمن په غېږ کې ځان وغورځوي د خپلې کرسۍ دپاره دا کرسۍ څه شی دی قسم دی د کرسۍ نه زیات د انجام په اعتبار بظاهر خدای خوشحاله چې زنده باد چغې ورته وایي خو انجام ماته وښایه سپېره څوک قتل شي څوک راښکلي شي څوک دغه شي نو اول د اتحاد په لار کې رکاوټ هغه دا موجوده بادشاهان دي دا غلامان دي د دشمنانو نو دشمنان به په مونږ حملې کوي دشمن ته که دوی ټولو په یو ځل ویلې بس زمونږ ملک ته به نه راسي زمونږ په مسلمان ستا څه کار دی که خپل کور کې جنګ کوي که څه کوي نو مسلمانان یو نه دي چې یو نی زه او ته که کور کې یو ځای شو نو موږ څه وکړو اچھا چا په لاس کې طاقتي فوجي اسلحې هغه کور کې خوار واره دي نو هغې خپل رای نشته خپل فکر نشته خپل سیاست نشته نو موږ ذلیله یو د دې ځناورو د وجې نه خو دوی وایي چې زمونږ یو څو ورځې کرسۍ پاتې شي خیر دی که ملک تباه شي مسلمان مړ شي هر طرفه چې مسلمان مري خو چې زه په کرسۍ ناست دا کرسۍ څه شی دی د طوطي جون د پنجرې نو هغه ورته وایي چې ارکوټي صورت باندې عمل وکړي نو هغې کې ډومبي صفت دا دی الله احد چې څو پورې مسلمانان یو شوي ني دوی به او جدا کوي خپل غرضونه او دشمنان څوک د پاټو په شکل کې څوک د سیاست په شکل کې څوک د کرسۍ په شکل کې نو هغې خپل کور کې ټول یو دي که هر څنګه خپل کور کې اختلاف وي خو دشمن ته ټول یو دي اتحادیان چا ته وایي جرمن ته فرانس ته او برطانیې ته امریکې ته عیسایانو دې ملکونو ته امونږ خپل کور کې وال ټکول خو
نو چې څو پورې یو شي وي نو دا ورته ابوبکر صدیق وایي دوی به ذلت خوري وال به خوري دویم د خدای یو صفت دی الله الصمد خدای چاته حاجت نه لري خدای هغه هستی ده چې په هیڅ خبره کې هیڅ چاته په هیڅ حال کې اس قسم ذات ته حاجت نه لري نه پیغمبر ته نه ملائکی ته نه بزرگ ته نه ولی ته نه عالم ته نه بادشاہ ته ټول د هغه بندگان او ټول هغه ته محتاج دي پیدا کړي هغه دي نو خالق خو د مخلوق محتاج نه پیغمبران چا پیدا کړي او دا مین دی پلاران مانا چا پیدا کړي د ځمکه اسمان چا پیدا کړي هغه ذات مخلوق ته حاجت نه لري نو دوی کې چې مسلمانانو کې صمدیت نه راغله یعنی په خپل خپونی ولا پارس کې نو دی بوال او ټکول کوي یو قوم مسلمان چې زړه ټوپکم د بل نه غواړي او زړې بلستنه غواړي او زړه غنم چې هغه سمندر ته غورځوي دا مون لراکي داغ قوم بس عزت وي سوالګر قوم نه خو زیات ذلیل څوک نه دا سوالګر دي که سکینو په اجازت کې د نه کانو او بار بار ورته منت کوي چې سه قربان دې شم خیر دې دا مونږ د خپل ځان مونږ په بم کې په جس کې په ټینګ کې په هر چیز کې بل ته محتاج یو سره دې چې وسایل لا سره دې اسلامی دنیا د عراق جوړولو د اراده واقع ختم کا امریکا پاکستان سے جوړ کړی دي بار بار پستر ګرو باس یو دی ورته منت کی چې قربان موږ د خپل کور د حفاظت د پاره جوړ کړی دی دا وی اختیار زموږ دی او تاسو خلاف به نه استعمال دا ورته نشي ویلي چې تا د چانه اجازه غوښته ده هندوستان د چانه اجازه غوښته ده چین د چانه اجازه غوښته ده برطانیه شپږ ملکونو جوړ کړی هغه د چانه اجازه غوښته ده امونږ ته بغیر اجازه ته باندې کوي ځکه چې مونږ غلامان یو نو مونږ کې سمدیت نشته په خپل خپو ولاړ نه یو نه چې کوم قوم په خپل خپو نه یو ولاړ هغې سوالګري او د سوالګري قوم عزت نه د سوال نه دنیا کې ذلیل شي نشته دی مار به صفت د خپلو نیکانو کوي د امریکې لکه چې زمونږ خدای دی یا ظالمانو د لوږې نه مرګ ښه دی لوږې یا خو غیرت او عزت مه پرېږده مړه دې شو د لوږې نه امریکا زمون تایید کوي امریکې د مونږ صفت وکړه امریکې د صدر صاحب صفت وکړه دا د دشمن صفت ته خوشاله مردار نو دوی کې اسمدیت نشته خپل ژبه زمونږ نشته چینار څخه خپل ژبه تراړول دي ټول چینیان انجینران دي انګریزي ولا نه ورځي جرمنی کې خپل ژبه ده فرانس کې خپل ژبه ده هندوستان مونږ سره آزاد شوی دی خپل ژبه ده دویم نمبر یې د انګریزي دی بنگلادیش مونږ سره 25 کالو چې جدا شو خپل ژبه ده زه 2 ځله تللی دا کینه تر چټاګانګ اخري پورې په میل خپل ژبه ده په ډاخانه کې خپل ژبه ده په سړک خپل ژبه ده په دکان خپل ژبه ده دلته زمونږ که نه وي نو مې انګریزي پې لیکلي د نی دکاندار او چې چپل جوړوي هغه هم انګریزي لیکلي دا ذلیله بني قسم دې بنگلادیش اسلامي مدارسو ته لاړم خپله ژبه لیکلی و عربي هم نه و لیکل اردو اخبار خوړوشتن هلته
هندوستان ته نړیو په قافله کې استقبال راته په خپلو ژبو کې کو او په خپلو جامو کې یو ملک ته په خپله جامه او په خپل ژبه فخر کوي مونږ په کوټ پتلون او په لکۍ د بیزو باندې فخر کوي او په انګریزۍ چې وایي چې جنازې روانې هم په انګریزۍ کې خبرې کوي که هغه اردو وایي نو درې سیوه پکې د انګریزۍ الفاظ وي هلکه دا ولې بس ته ووایه چې کافر یو خالص امریکې بچي یو نو بس ټیک ده نو زمونږ جمعه یو جمعه چوټي شوې وه د علماو په مینه ګوره 1862 هجري پورې 62 پورې چې انګریزان پوره لانو راغلی د دې ټول ملک چوټي به د جمعې وه نو چې انګریزان لاړل هغې خپل حکومت و هغې اتوار کوي اتوار زمونږ مذهبي ورځ ده بیا د علماو محنتو بټوار څنګه چې خو دا دوه کاره یې ښه کړي یو خو یې جمعه کړه چوټي د علماو په وینا دویم یې قادیانان خلاف قانون کړ غیر مسلمه کړ دا زناور نواز شریف کې راغی 2 کاله پسې بیا جمعه ختم کړه هلکه دنیا کې خو یو یهود ملک ته اسرائیل د خالی پر چوټي هلته د چا پروا نه لري وي خالي زموږ مذهبي ورځ ده انګریزانو په تاسو اتوار مقرر کړه د هغې مذهبي ورځ ده تاسو ورته هر څه پرېښودل دا سپی چې راغی دویم د نواز شریف وی زمونږ اقتصاد خراب دی نو خدای ولی اقتصاد خراب کړ د اسلام یو لږه نښه وه نو بیا د انګریزانو نو ژبه د هغوی عدالت د هغوی قچری د هغوی قانون د هغوی دا چې څومره جرایم زیاتېږي د انګریزي قانون نه شي ختمولی دا بیا د اسلام قانون ختموي چې عدالت کې قسم دی فیصلې د شریعت وي نو یو ورځ کې مقدمه حل کېږي اوس دا سپي وایي چې د رکوټوالي پرایمري نه انګریزي شروع کړي چې د ماشوم ذهن د اول نه د انګریز جوړ شي یا زناورو د دنیا د دې قومونو نه عبرت نه اخلئ صرف د امریکې غلامان کېږي او بچي غلامان کوي جبې سره ګورې د هغې قوم تهذیب هم راځي د هغې عقیده هم راځي د هغې اخلاق هم راځي خپله ژبه واکې ورته دا څیزونه نه منتقل کوي شوي هم دي یو مولانا هم دی انګریزي او اردو ماهر هم دی مولانا عبدالحق هغه د ټولو انګریزي الفاظو ترجمې 6 جلدو کې کتاب جوړ کړی چې کوم لفظ غواړئ اردو کې ترجمه شته نو خپله ژبې ته ولې نه راړئ چین خو خپلې ژبې ته هر څه راړئ روس راړئ جرمني راړئ ټیک ته د دنیا هر علم شته او زده کوئ د دشمن نه م زده کوئ د مسلمان نه خپلې ژبې ته راواړئ خپل زوی والله ولې غلامان کوي هغه څوک دی وایي چې هغه چې ضرورت وي نو هغه مونږ غلامان کوي د ماشوموالي یو لوی نواب سره ناست وم 80 کلي دي یو اخبار راغی ما سره خوش طبیعتي وه انګریزي اخبار فرانسي اخبار جرمني اخبار ورتلی مختلفې ژبې ما ورته وی نواب صاحب اردو اخبار راځي وی نه ما یې ولې ما له اردو نه راځي او د مردان اوس وفات شوی او ښه سړی خدای دې وبخښي ما یې دا ولې ما له اردو نه راځي زه صرف خپل نوم لیکلی شم مونږ خو چې پیدا شو لږ په خبت پیښ شو نو د پادریانو غېږې ته یې غورځولي نو هر څه م انګریزۍ کې زده کړي دي نورې ژبې هم راځي خو خپله ژبه نه راځي اردو چې اردو نه ورځي پښتو به څه ولیکلی شي تاسو وینئ نه زموږ د قوم دا چې ودونه یي نو په انګریزۍ کې به کارت چاپ کړي هلکه دا انګریزان دي دا قوم
انګریزي کې ولې چاپ کوي خپل اردو کې چاپ کوي پښتو کې چاپ کوي ځکه دا زمونږ د نیکانو چې زمونږ غلامان یو د هغې ژبه ده نو چې کوم قوم کې سمدیت نی خپل ژبه نی خپل قانون نی خپل تهذیب نی خپل ولاړ او ناسته نی دا قومونو په نظر کې ذلیلای نو موږ د دې خبيثانو د وجه نه ذلیلای دا چې چانه باندې د دشمن تهذیب د دشمن ژبه د دشمن چوټیو د دشمن قانون مسلط کړي کني مسلمانانو شکر د غیرت ته پکې حیا ده پکې موږ په فخر کو خو باز خبره خدا حکومتونو سره تعلق لري هغه کې خو زو ته بسو کړی شو که پوهې نه پوهېږي که خپل دین ورته ښی وي دا دهشتګردي ده هلکه هغه دشمن ته نه وایي چې 2000 میله نه راځي او په افغانستان باندې بمباري کې لوی دهشتګرد د دنیا خو تی ایو مسلمان د خپل ملک او د خپل دین او تهذیب نه دفاع کوي هغه دهشتګرد نه دی دا خو میږي ته خدای حق ورکړی د میږي په سوډخ پکې د چک په در باندې لګی د مار په سوډخ پکې ده د دفاع حق شریعت ورکړی چې ستا په کوم دشمن راځي ولې ستا په ښځه راځي ستا په لور راځي ستا په عزت راځي هغه د کمړ کې مردار دی او کته مړ کې شهید دی نو چې څوک د جهان دهشتګرد دی ظالم دی د هغې به صفتونه کوي د هغې بوټان به ښکلوي او چاپلوسي به یې کوي نو موږ د دې غلامانو بادشاهانو د وجه نه په خپلو خپو نه یو ولاړ ژبه هم خپله نه ده چوټي هم خپله نه ده تهذیب هم خپله نه دی ستړي مشي خپل نه دي دعوتنامې خپل نه دي چې لږ مالدار شي نو چې د زوی واده کوي هلته هم په ولاړ ډوډۍ ورکوي هلکه ولې دا زموږ نیکان داسې کوي ته انسان نه په دنیا کې ښځې راوباسئ ځکه زموږ نیکانو ښځې راوښکوي ښځو له ازادي ورکوي چې سړو سره غیږ په غیږ رواني پردي او خپل پکې چا راوستي دي ځکه زموږ نیکان داسې کوي نو تا خو خپل ځان ختم کړ نو ته به ذلیلې په دنیا کې دریم د خدای صفت دی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد خدای چا سره جنسی علاقائی خاندانی تعلق نه لري د کومو ډلو پاټو بنیاد چې په قومیتي په وطنیتي په ژبه دا د اسلام دشمنان مونږ مسلمانان یو کله چا ژبه پښتو وي که اردو وي که عربي وي که انګریزي وي او که وطن پاکستانی چینی افغانستانی ترکی هغه زما د سر ګل دی ورور مې ژبه خو د بیان یو ذریعه ده قومونه خو جدا کېږي په عقیدو یهود ولې موږ سره دشمني کوي د ژبې د وجې نه خو نه کوي عیسایان امریکا ولې موږ سره دشمني کوي خو د عقیدې د وجې زموږ د پیغمبر سپکه کوي زموږ د کتاب سپکه کوي او ته هغه ته سر به سجود کېږي کومه پاټۍ چې د قومیت په بنیاد دی د اسلام د تعلیمات ټیک د قومیت د پاره د شناخت یو ذریعه ده رشته پې معلومه که خپل پې معلوم که د هغې د نسب سره د میراث سره د دیت سره تعلق وي خو د جدایۍ ذریعه خو نه ده چې نه دا پښتون دی او دا پنجابی دی او دا فارسی بان دی او دا کابلی دی دې باندې خو به مسلمانان ټول تقسیم کړي او بیا به پښتون په څو ډلو تقسیمه پښتون کې دا چکزی دی دا یوسفزی دی دا خلیل دی دا ممن دی دا به بیا څوک یو ځای کوي او که په دې بنیاد جدایي شروع کړي او د حقونو نو بیا به پکې پاتې شي
کرک والا بوئی مالګې غرض مونږه دی پیښور والا د خپل کار کوي ملکن والا بوئی بجلی خو مونږه جوړو پیښور والا به خپل کار کوي بیا به څه کوو بیا په هر قوم کې خپل خاندانونه دا مولا دی دا جولا دی دا ننداب دی دا لوار دی دا فلانکی دی دا به څوک یو ځای کوي خدای مخکې نه دا علاج کړی واذکروا اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتی اخوانا دا قبایلی جګړې قومي جګړې په دې خو مسلمان تباه شوي د خو دوی د خپل تاریخ نه دی خبر د خپل یو څو ورځو د کرسۍ او د خپلې مشرۍ او د زنده‌باد دپاره قوم دې تباه شي ملک دې خراب شي او چې زما زنده‌باد شو زه لیډر په د بل مسلمان نه ځان جدا ګڼي دی به ذلیلې که دا ټول مسلمانان چونکې زمون خدای یو دی زمون رسول یو دی زمون کتاب یو دی زمون شریعت یو دی که چین ماچین کی مسلمانی دا هغه تکلیف زما تکلیف دی او که فلان کی ځای کی دا هغه تکلیف په هغه دشمن حملو کی زه به پې خفه کېږم او که زما اوسې زه به ورسره امداد کوم چې دا همدردي درکړي قسم دی که به ورته څوک څه وویلی شي خو چې دا نه وایي چې هغوی به خپل کار کوي پنجاب به خپل کار کوي صوبه سرحد به خپل کار کوي قبایل به خپل کار کوي نو چې په دې جدا شي نو هغه ملک هم تقسیمیږي او قومونه هم ذلیله کېږي نو چې دا درې صفت اب کمې پورې مسلمان کې نه یا د دې خلاف چلیږي اول یووالی پکې نه دویم په خپلو خپو نه ولاړ په ټکنالوژي او په مصنوعاتو کې او دریم علاقایت په جب او په دې بنیاد تقسیم نه کوي نه هغه به کامیابي او که دا خبرې پکې ذلیله خدای دې موږ له فتح او نصرت راکړي او د موږ د مشرانو کې د خدای عقل پیدا کړي غیرت دې پکې خدای پیدا کړي ښځې په احرام کې جرابې استعمالول شي دستانې استعمالول شي مخ به نه څرګندی پټی البته که سړي مخامخ وي نو داسې دلته د یو څیز وړن کې دا ټوپۍ میلاویږي د هغې نه د بره پرده راښکته کوي کنې د ښځې احرام صرف په مخ کې دی نور بدن ټول پټولی شي کالي اچولی شي ډول کولی شي خو د پنجابیانو ښځو نه اوس هم مو لیدلې بعضې ښځې دا پنجاب خلک نیکان هم پکې شته خو چې څه شر و فساد دی مونږ ته د هغوی نه راځي ښځو به ټولې برقې چولي دي به په لوپټه کې ګرځي یا مردارو تاسو فیشن له راغلي اوس ته دلته خم میله شریفه ده که دا حج او عمره نو په خپل هم حج او عمره خراب شي او د نور هم خرابه ځوانان یې ښځې مردار چې څوک هم خپلې منع کې خدای د قرآن شریف توفیق درکړي طواف نه بغیر سعی عبادت نه دی ښه یعنی صفا مروه منځ کې منډه وال عبادت نه دی او طواف عبادت دی چې طواف دې کړي په عمره کې یا په حج کې نو د دو طوافو نه پس په حج کې سعی وي او د عمرې د هر طواف نه پس په یو سعی کې سعی په خپله مستقل عبادت نه دی نو نفلي سعی نه وي او طواف فرضی میں عبادت تی نفلی میں عبادت تی چې څومره طواف کولی شي او د صفا مروه په منځ کې منډې وال دا بغیر د طواف نه نی او هغه طواف نه چې کوم نه پس سعی مقرر ده یا د عمرې د طواف نه پس یا حج کې د دو طوافونو نه پس چې متمتع قارن
کور کې مې کلی کې مې کور دی او دلته پکاره اوسم او دا کور د غشتو د پاره مې پیسې جمع کړې کله کور اراده دی پرشتیا او پیسې د کور لساتلی پاغي زکات نشته کور جامع واده او خراس کاک دې ته بنیادی ضرورت وای د دینه چې علاوه زکات ورکړي سړی د واده اراده واده تیاری کوي پاغه پیسو زکات نشته یا د کال روزی علی غنم جوار بچو لزان لا نو د کال په خرچي پورې زکات نشته یا ځان له کور جوړي یا څوکې د پاره ټوپک کلی دا ځکه وی چې اصله ته ضرورت نو ټوپک په ضرورت کې داخل یا د یو پیشګر پیشي سامان لکه ډاکټري د ډاکټرې سامان کلینیک او لیبارټي وغیرہ یا صدقي نغیله ګوري دا څه دا کیمرو واسیدونه داشته درې سيزونه به وای په قبلې دو کې واپس کین که څوک درکې په محبت لکاته په او بالغ تر تجدید حدیث صحیح ده چاہے دلته دا رواج دی چې یو ماشوم قرآن شریف شروع کی سوالس پاری وای چې پنځلسمه شروع کوي نو خوشحالي پیو کې او مټایانه تقسیم کوو خیر دی په عبادت که په اوله پاره که په دویمه که په دریمه که په ټولي خو خاص پنځلسمه خاص کول نشته باقی په قرآن شریف په بچو چې څومره خوشحالي وکړي نو ښه ده ځکه د حقیقت کې د قرآن شریف کرام ډیرو صحابه زامنه سورته بقره بوینو دی بشپګتو خان لال کړل خوشحالي به وکړه نو د قرآن شریف په خلاصېدو په وینا خوشحالي خدا خو څه خاص پاره نه ده مقرر چې پنځلسمه دی یا شپاړسمه دی ارزه کې چې پاره چا یو صحابي لیکلی سعد بن عباده دا غسل خانه کې وفات پاتې شو سعد بن عباده زیارت لزتل شام کې خخت یو کلی کې د دمشق نه 105 میل لري یو تحصیل دی دا تحصیل نه یو شپږ میل لري دا کلی دی قريه شیخ سعد علامه دار ډېرې خواته کلی آباد دی هغه کې سعد بن عباده خخت او دا کلی نه یو 2 میله کې فاصله کې حضرت ایوب علیه السلام خخت نو هغه داغه وفات پیریانو کړی دی نو داسې چلو چې هغه بیت الخلا ته ننوت نو چرته سوړه کې به امتیازې کړي او حضور پاک وایي چې سوړه کې به امتیازې نه کوي دی منع کړی کی دی شي ماری لړمې سبالای روزي او په داسې کې ټک در کې چې به چاته خودلې نشي یا غته تکلیف ورسه نو سوړه کې امتیاز کول باندې دا یاد لره نو د چرته داسې کړی دی ناغه بس غسل خانه کې مړ پروت خلق ورپسې تمبېډه زور به ورپسې ورلر پروت په شعر د پنجې نخوا غزار شین چاپا په د لاس نو یو غیبی آواز یې واورېد وی نحنو قتلنا سعد بن عباده برمية اصابها فؤاده وی مونږ سعد بن عباده وجلې ده په داسې غزار چې زړه ته رسېدلې ده نو په شی پټه ورو الته خخم ده دا هغه لوی جماعت کې موږ د جمعې مونځ کړی هغه پیریانو په دې وجه وجلو نو دا آیات درې سوره کې امتیاز کول بند دي شاید چې دا هغه بخیال نه یا څه پلس چې قاری تلاوت کوي د قرآن شریف دا تراو کې او بار سړی فتح ورکی چې هغه ور سره امام کې امامته کې شامل ني
نو زمونږ مذهب کې د دې قاري مونځ ماتېږي او باقي دوه مذهبونو کې گنجائش ده خو زمونږ د مذهب دا فیصله ده چې امام له بغیر د هغه سړي نه څوک فتح نه ورکوي چې څوک ورپسې ولاړ بارانې سړی نه حافظ د قرآن چې وفات شي حفظ د قرآن کې نو تکمیل یې هلته کي خو ما ته د حدیث بله د حواله ورکړه هغه دا چې د یو څوک داسې په یو عمل کې وفات شي چې هغه د خیر عمل یا معشومي نو تکمیل په جنت کې کیږي او د یو د حضور پاک د زوی حواله مې ورکړې وه چې د هغه نوم ابراهیم صاحب او یو نیم کال عمر کې وفات شو نو بخاری شریف کې دا حدیث دی د هغه په باره کې او علما د دغه حدیث نه دا ما سره معلوموي حضور پاک وایي ان له مرضعا فی الجنه جنت کې ولدی مقرر ده نو دا هغه چونکې تکمیل نو شوي د رضاعت په دنیا کې نو هغه رضاعت یې خدای هلته کې پوره کړی دی نو د دې حدیث مبارک نه بعض علما دا مسله راوباسي چې کوم د دین په کار کې څوک وفات شي نیمګړی نو د هغه تکمیل خدای جنت کې کوي وی یهودیان یو ذبیحه کوي چې هغې ورته کوشر وایي که څه شی مسلمان خوړی شي که نه دا یاد لرئ د یهودو د عیسایانو حلاله شریعت روا کړې د شپږمه پاره کې د ذکر دی د هغې ښځې م روا کړې دی خو حلاله علی روا ده چې بغیر د خدای پاک نه د بل چا په نوم نه حلال کړی د پیغمبر په نوم یې نه حلال کړی یا خو تا ته پته نه لګي چې د چا خدای نوم یې اخیستی دی که نه نوم یې خوړی شي او یې د خدای په نوم حلال کړي نوم یې خوړی شي بل مشیني ذبحه به نه خورې نو که په چاړه یې حلال کړي بسم الله پې ویلي هغه یهودي یا عیسایي نو د هغې ذبیحه قرآن شریف روا کړې ده لکه ښځې سره یې چې نکاح روا کړې ده ته به خپله لور خور نه ورکې د هغې کولی شي دا قرآن شریف آیات اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب من قبلكم حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم خدای د هغې ذبیحه او د هغې ښځینې روا کړې دي خو چې ذبیحې بغیر د خدای د نوم که مسلمانم بغیر د خدای د نوم نه د بل چا په نوم حلال کړه مرداره ده نو لا پاتې د یهودي خو که معلوم نی نو بیا خورئ یہ د خدای په نوم حلال کړي نه خورئ مسلمان هم که حلاله کوي د پیر بابا په نوم مې حلال کړه مردار شو د بل چا په نوم مې حلال کړه مرداري بغیر د خدای د نوم نه د بل چا په نوم حلاله مرداري دا د قرآن شریف حکم دی جان ورکول دا داسې عبادت او قرباني ده چې دا بغیر د خدای د نوم نه د بل چا په نوم نه کېږي چاوی یو سړی لوړ دنګ باندې لیدلی دی او کعبې امامان یې عزت کوي او ګیره غالبا نشته سپین رومالی په سر او حجر اسود ته سهار او مازدیګر عود او عطر ورکوي چې دا د حضرت عثمان اولاد کې دی که نه حضرت عثمان دا یو خاندان دی هغې ته بني شیبه وایي نو د هغې مشر و هغه زمانه کې عثمان دا هغه نوم عثمان ابن ابي شیبه نو قنجي یعنې د بیت الله به هغې سره وی نو حضور مبارک چې بیت الله فتح کړه نو هغه ته وایي قنجي راوړه قنجي راوړه نو ورې لرکه ډېر ساعت یې پکې تېر کړه هغه په دروازه کې ناست بیت الله شریف دروازه کې چا لیدلي هغه اوچته ده نو
شروتن علی سے برتوی سے کنجی مال راک عباس سے برتوی مال راک عباس سے تردے علی دا ترزویم دے او زمیم وینا ما کا چالے ورکر چی چانے غشتے ہو او آیات نازل شو ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها خدای درته دا حکم کوي چې امانت په خپلو خلقو ته ورکړي هغې له یې ورکړه وی خذوها خالدة طالدة والے ہمیشہ به تاسو سره تر قیامته پورې بغیر د ظالم نه به تاسو نه څوک نشي اخیستی هغه خاندان را روان دی یو بادشاہ ته نشي اخیستی نو د هغې سره قنجي وي او قنجي قیمتي دغه شکه سوړی ده هغه یې راوړي ښه په عزت پوړی ولګي نه هغه به یې لر کړي بغیر دا هغه نه هغه بل څوک قنجي نشي لر کولی ځکه چې حضور پاک هغې له ورکړې ده نه علي له ورکړه نه عباس له ورکړه نه نو دا عثمان حضرت عثمان نه دی دا عثمان ابن ابي شیبه دی د هغې په نوم یو دروازه به مخکې اوس حرم بل شان جوړ شوی دی زمونږ زمانه کې وه هغه د مقام ابراهیم او د زمزم په منځ کې ورډاټ و داسې او په هغې لیکلي باب بني شیبه د بني شیبه او دروازه او د هغې خاندان په نوم هغه ډاټ هغه اوس نشته نو دا قنجي د حضور د زمانې نه هغې خاندان هغې د بیت الله دا غلاف هم هغې له ورکو به خو بیا ورته دی حکومت وي جوړی حکومت هغې به دا په خلقو باندې د تبرک په شکل ورکو خلقو به پیسې ورکولی نو حکومت ورته وي څومره پیسې پې جمع کېږي هغه مشر ورته وي 40,000 ریاله وی ښځه دا به مونږ درکو خو غلاف به مونږ الو او دا به په بادشاهانو تقسیمو نو اوس غلاف نه ورکړي هغې له پیسې ورکړي کنې غلاف حکومت جوړ کړي او حکومت پس چې کوم وفدونه راځي معلم حکومت یو لوی غلاف یې سره کړی دی نو هغې له ورکوي او هغه بار خرڅولی بند کړی دی بعضې قمقل د حج په ورځو کې قینچیان ځان سره وړي نو بیت الله شریف نه لږې لیټ نو هغې د دې وجه نه چې ذوالحجې میاشت شروع شي نو دا غلاف اوچت کړي او لاندې سپین کپړه ترې تو کړي ځکه دا قمقل خلک په قینچی په چاکو دا زړې ښځې زاړه شیخان دا کار کوي نو د چا جامې شلول ښه کار دی او هغه تبرک به څه کوي چې په د غلا په طریقه یې راوړي هغه خو تبرک نه ده خو غلا ده نو دا د حضرت عثمان مشهور خلیفه اولاد نه دی دا بني شیبه دي سنت ضروری دی خو که کافر مسلمان شو که نه ځان په خپله سنتولی شي ښه پخه کنې په هغه ضروري نه دی بیا چې هغه ته تکلیف رسي کنې سنتي پکار دا رښتیا ده چې حضور پاک د غسل وخت کې چې غسل ورکېدی شو نو آواز شو چې حضور پاک له غسل مه ورکوئ د شیطان آواز دا دروغ دی غسل هغې له ورکړی شوی دی خو د کمیس د پاسه کمیس یې ترې نه دی ورکړی حضرت علی حضرت عباس او د عباس 2 زامنو او یو اسامه د حضور پاک لوی شوی هغه دوی غسل ورکړی او بیا 3 څادرونو کې بند کړل چاوی زما پوزه بندگی قرات وخت کې خیر دی چې څومره دی وسی او مروایه ټول قوم ته आवाज رسول ضروری نه دی څومره دی وسی
د حضور کومه خوشبوئی خوښه وه مشک یې خوښ او مشک استعمال یې ډېر کړی او دا حکیمان چې قابل هغوی وایي چې 2 روپۍ دي در سره په سفر کې په 1 روپۍ ډوډۍ والا او په 1 روپۍ خوشبوئی عطر دا عطر د روح غذا ده د نفس او دا ډوډۍ د بدن غذا ده نو سوچا خوشبوئی داسې نه چې د مراکزو کې خرڅېږي د خورو تیل اصلي د چې نږدې کې زکام پې راولي دغه نه مشک خوشبویه عود خوشبویه دا دماغ ته فایده رسوي او روح تازه کوي نو د حضور پاک مشک په خپله د هغه بدن نه به خوشبویي تله او ډېرو صحابه وایي د هغه د ناستې ځای به موږ د خوشبویۍ نه معلومو او احرام کې مونږ چې تنو بیبي به وله په سر خوشبویي ومونږله سر به یې غوړ که ګیره به یې غوړ که د جمعې پرس خصوصا او حکم هم دا دی نو سوچه خوشبویي فایدهمنده ده خو هغه دا خلک نشي استعمال دا غریبانان دي زمونږ پاکستان خلک دا به عربو کې ملاویږي پرشتیا مشک پرشتیا عنبر زمونږ زمانه کې په عربو کې نافه به د 300 نه 500 ریالو پورې ملاوې ده اوس زرګونو ته رسېدلې ده نافه د مشکو د خاص اوسو چې هغه ولي ښکاري نو ورمنډه کې اول هغه ولو تړي بیا علاله کې هغه نوم روتي که هغه ونه تړي هغه خوشبویي خورېږي بدن کې بیا هغه غوښه دومره خوشبویه شي چې څوک یې خوړی نه شي او هغه نافه هم ضایع کېږي نو سوچه مشک دي دا د خاصو اوسو نوم دی نوم غوټه روتي نو ویشتو سره ښکاري منډه کوي او هغې نه غوټ دغه راتو کې هغه محفوظه پاتې شي او خوشبویه نافه به سوچه په دې معلوموي چې تار د ستنه کې واچوي او د اوږي د پلینې پورې کې ستن هغې کې د اوږي بوی راشي دا که په هغه نافه کې مونږ هلو بارم پوخ کړله ستن او بوی یې ختم شي نو دا سوچه مشک دی ځکه بغیر د مشکو نه د دې اوږې بوی بل څه شي نشي ختمولی او که بار دې تستن نه وښکل او هغې باندې د اوږې بویو نو بیا دا جعلي ده طریقه مې هم درته وښودله خو نافې څوک اخیستی شي اوس 50-60 زره باندې مو نه میلاوېږي لاسونه حضور مبارک سینې پورې موچت کړي دي دې ځای پورې موچت کړي دي غوږونو پورې موچت کړي دي سره پورې موچت کړي دي د دې وجې نه علما وایي دا ټول ښکلي دي خو چې غوږه پورې اوچت کړې که نه نو دې کې ټول راغلل سینه هم پکې راغله اوږه هم پکې راغله او ګوتې دې سر سره ولګېدې نو زمونږ د دې وجې نه عام فقها وایي 4 واړو مذهبونو کې چې غوږه پورې اوچتول دا زیات غوره دي دې کې هغه ټول لال کنې دې ځای پورې هم ټیک ده سره پورې هم ټیک ده څوک سره پورې اوچت کړي دا چې عربو کې لار شوی به وینه او چې غوږه پورې اوچت کړي ټول پکې راغله غوږ سره ګوتې لګول ضروري نه دی غوږ دې نرمو پورې رسول ضروري دی خو دا غوږ له ځکه ګوتې ورو چې عام خلک پوهېږي نه چې زما ګوتې ورسېدې که ونه رسېدې نو ځکه ورته علما وایي غوږ له ګوتې وروړئ کنې غوږ له ګوتې وروړل حکم نشته غوږ دې نرمۍ پورې لاسونه اوچتول داسې او ګوتې به قبلې طرف ته راولی ډېر خلک داسې کوي څوک داسې کوي نه دا غلط چې دغه کوی مخ د لاسونو به قبلې ته ګوتې داسې به کوي چې د ورغو طرف هم قبلې ته او د ګوتو طرف هم قبلې ته داسې به نه کوي داسې الله یا داسې پوګې باندې حضور پاک صادر پسر کړی لکه زموږ پښتانه چې پسرای خو هر وخت نه دی پسر کړی چرته به بار ته جرګې له به ته یا څه خاص لوی ځای ته به ته نو صادر به یې پسر کړ کنې صادر استعمال یې کړی دی او خوښ یې هم ګڼلی دی او خو همیشه یې نه دی استعمال کړی او سړي سره چې صادر وي نو په صادر کې مونځ ښه دی چې ټول دغه یو کني نو خیر دی رومان به په سر اچاو او اکثر به د پټکي د لاندې اچاو دا ځکه سر به غوړو سر یې پرېښو حد کې یې خریلی
نو سر به غوړو نو چې غوړوالي پټکی چې پکې دي نو پټکی غوړی نو لاندې به ته ټوکړه شانتي خېوا نو به پټکی خې چې سر د چا غوړی سری پریخي نا غرمان لاندې خره او کسری نی پریخي غوړنی نو به په پاسم کې خو دي شي چاوی د سر ویختو د ګیرې له تور رنګ څنګه دی دا خو بار بار ویل شوی تور رنګ ښه نه دی د مسلم شریف حدیث دی ګیرې له رنګ ورکوي سر له خو واجتنبوا السواد تور رنګ باندې تور کې دوکه دی یو قسم بوډا سړی ځوان ښکاري سور رنګ ورکوي نسواري ورکوي زیړ ورکوي هر قسمه رنګ خو تور په وختو کې روان دی چې سړی مشري او وادي کړي او ځوانه جینۍ کړي نو بیا روان ځکه چې څنګه د سړي دا خوښي چې زما ښځه د ځوانه یې ښشتی نو د ښځې دا خوښي چې زما خاوند د ځوانه او ښشتی دویم دا چې جهاد وختي او لاس په لاس جنګي لکه پخواني جهادونه دا اوس جنګ خو ښځې هم کوي نو پخواني جنګونه سختو نو لاس په لاس کې ګیره تورول شي چې په دشمن باندې هیبت راول یو وخت به ناز او تکبر نه کې او نه بلوي کې بغیر د جهاد نه جهاد کې به دشمن ته وې سرمن به وباس او چې څه ویل شي هغه شان ویل شي جهاد کې به بزدلی نه کې ان به دشمن ته ځان چاپلوس کې نه به سپلې کوله نه د غیرت د بهادر جواب ورکړي نو جهاد کې روانه او سړی بوډای ځوانه ښځې کړي بیا روانه اسې ګیره تورول بند او ګیره تورول دا موجوده رنګونو کې دی کې داسې مواد دي چې ګیره زر سپینی او په نظره مسر غورځوي نو د صحت دپاره دا تور رنګ ښه نه دی دا چې یو ځل دی ومږه بل ځل به ګیره ټوله سپینی سر به دې سپینی او نظر هم کمزورې کوي نو تور رنګ مه کوي تورې نکریزې خیر دی خو سور سره دا کوي او یا چې څوک غواړي که نه نو نکریزې چې کې ته دغه راکړه رانجه لږ شانتې ګډ کې رانجه په نکریزو کې ګډ کې نو ګیره به هم نسواري ښکاري او هغه نقصان هم نه کوي سوال خکار نه به جماعت کې ټیک ته کوي او غریب مسکین باندې څه مصیبت راغلی او بار ناست دی نو خیر دی خو سوال شي نه اجتماعي چنده ښه ده جایزه ده لکه حضور مبارک به د اختر په مانځه کې داسې په لوی اجتماعاتو کې د جهاد دپاره د چندې اعلان یا جماعت وي د اجتماعي خبره ده او شخصي سوال د ځان دپاره او دا خلک چې کوي دا چې پیږي چې دی پیشه ده نه به ورکوي ځکه دا حرام او ګناه کوي نو د ګناه امداد به نه کوي او چې پیږي چې حالت پې راغلی دی مجبوره دی نو بیا صحیح ده خو پیشاور ګداګر چې دا کوڅو کې چې ناست دي یا د زیارت پره چې ګرځي دا پیشاور دي دې ته سوال نه وي دې ته ګداګري وایي او ګداګري په شریعت کې بند ده ویزه په هغه جماعت کې منځ کولی شم چې میټر امام بند ساتي منځ خو کېږي خو دا میټر بندول لوی جرم دی ځکه بجلی بندول دا د ټول قوم نه غلا ده نو د غلا کار ښه نه دی نو کور کې ښه دی نه جماعت کې ښه دی وړه ګیره که چا پرېښي ټیک ته د خریلو په نسبت خو ښه ده دا خو نشو ویلی چې د خریلو په شان ده خو د خریلو نه خو ښه ده خو ښه دا ده چې په اندازه چې کوم شریعت وي د هغې مناسب وي نو ښه ده د خپل موټي نه زیاته پرېښودل به یې خیر دی قینچي که
صحابو کرامونا او د حضور پاک نه د موټی نه کم قینچی کول نه دی راغلی. حضرت ابی هریره او حضرت عبدالله ابن عمر هغوی به چې حج عمرې لاړو ځان به حلالونو ګیره باندې به ملاس کېښوده نو د موټی نه به زیاته قینچي کړه. او حضور پاک په ترمذي شریف کې حدیث راغلی دی چې د اوږدوالي طرف او د دې طرف نه چې د حد نه به زیاته شه بیا قینچي کوله. داسې بعضې شیخان چې دومره لویه ګیره پرېږدي چې په سیکل روانې نیمه دې خوا پرته نیمه دوی خوا پرته او خلک ورپورې خاندي. شریعت دا نه خوښوي. ته به ځان د ټوکو نه جوړئ. عمر صاحب یو سړي ولید ډېره لویه ګیره او نامه پورې وی دې خوا راشه لاس یې پې کېښوده بله زیاتي دې قینچي کړه. ما هم یو سړی ته لیدلی ما دومره ګیره مه پرېږده خلک به پورې خاندي. برابر پرېږده. درود شریف ووایه. دو کې چې کوم مسلمانان شهیدان شوي دي باجوړ کې یا درګاه کې ټول زموږ وروڼه دي موږ د هغوی په مر خفه یو. خدای د هغوی مغفرت نصیب کړي او مسلمانان د خدای د دې فتنو نه محفوظ کړي. او دا صدر چې کومه پالیسي روانه کړې د هغوی په نتیجه کې زموږ مسلمانان مري. خدای د ده کې عقل پیدا کړي او غیرت یې پکې پیدا کړي او د کافرانو نه خدای د دوی مزي وشلی برحمتک یا